السلام علیکم ملګرو. ډیره د افسوس خبره ده چې د منیر شاکر صاحب یو بل ویډیو رااله او مفتی منیر شاکر صاحب برملا علی الاعلان د جبرائیل علیه السلام نه انکار وکړو. وای انبیاء ته به چې کومه وحی راتله وای دا به ډایرک الله تعالی را لیږله او وای په دې کې هیڅ قسمه واسطه نه وه، خو د امت مسلمه بچی ته د مسلمان بچی ته دا پته ده چې انبیاء ته به چې کومه وحی راتله نو دا به د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې الله تعالی را لیږله. دا د مسلمانانو بچی ته پته ده او د هغوی په ذهنونو کې دا خبره فټ ده. نو نن منیر شاکر را پاسېده او یو نوی دین او یو نوی مذهب یې راوړی دی. وایي جبرائیل علیه السلام پکې چا راوستی، وایي الله تعالی به چې کومه وحی انبیاو ته را لیږله دا به ډایرک راتلله انبیاو ته، په دې کې منځ کې هیڅ قسمه واسطه نه وه. او بیا د امام بخاري رحمت الله علیه چې کوم توهین یې کړی دی او د هغه په باره کې کوم الفاظ استعمال کړي دي، امام بخاري رحمت الله علیه چې د امت مسلمه په عظیم شخصیاتو کې دی او د امت باندې ډیر زیات احسانات دي د الله د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موږ ته را رسولي د هغه په باره کې چې دا کوم الفاظ استعمالوي انا لله و انا الیه راجعون. مفتی منیر شاکر صاحب ته یو عالم جواب ورکړی دی او د مفتی منیر شاکر صاحب د مسلک او د فرقې عالم دی. مفتی توصیف صاحب د پنجپیریانو یو لوی محقق عالم دی. راځئ د مفتی توصیف صاحب دا جواب واورئ، د منیر شاکر دا خبرې م واورئ او خدای او رسول ته وګورئ، د دې سړي نه ځان وساتئ. او مفتی توصیف صاحب خو باقاعده ویلي دي چې دا یهودي دی. نو راځئ د مفتی توصیف صاحب دا خبرې واورئ او مخکې مسلمانانو ته ورسوئ چې د مفتی منیر شاکر د دې فتنې نه ټول مسلمانان محفوظ شي او بچ شي. دا بخاري صاحب او سخاري صاحب چې دا کومې خبرې لیکلي دي وحي به داسې راتله، وحي به داسې راتله، وحي به داسې راتله، د ده هسې صرف او صرف باغه کار دی. وحي هر هغه علم دی چې هغه الله تعالی د برنه انبیاء کرامو ته الفاظو سره برای راست ورکی، ڈائریکٹ مینس کی بلا وسیطا ڈائریکٹ کی ورکی ستا وی وحی دیتا وی چه اللہ دبارنا چکم دے نو راولی کی وی زکا دیتے انزال و تنزیل ویلی دی نو دبارنے چه راولی کی او ڈائریکٹ الفاظ ورکی نو دا وحی دا چه پہ واسطی ماسطی پا کمینس کی نہیں دے خلقو تویزو قرآن مان یهودی دے وے جبریل ام دا مینزاو باسا پیغمبر خواسم نمانا اگه خو صرف دا نعوذ باللہ دا ڈاکی پہ حیثیت گرزولو اگه خو مخ کے اخکلو گستاخی کولو سے اگه قرآن نے انکارو کا جبریل دیم دا مینزاو باسا وَلَكَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ جبریل چراڑو دے یہودو پشانوس دے جبریلم دشمن شو ایم دا مینزاو باسا. نو قرآن چوئی نزل به الروح الامین او ما کان لبشر ان یکلمه اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. قرآن اس دے منی ابھی آوائی دے امام بخاری مازغو اخراب شوی دی لیوانیخ پلر غریب لیوانیخ پلر او خراب شوی مازغو نعوذ باللہ دے امام بخاری دی. اسے حیران دیتے ہوں چه اگا نور پاکول مکول و سر با اخوا دی خوا که دی چه اگا پاکول امدا و سر ترو سلان خطی دی کنا چه تاوس کو باتنا بائیکارٹو کی زان لدی ایمان پکرو کئی زان لدی ایمان پکرو کئی شیخ و بیخی چه کم ننو پا بل طرف روان دی الحمدللہ ثم الحمدللہ. آغا ٹیم ما پسے اہل حدیثم لی گیاو ٹولنا خدا کم چا بکر شاخائی تاخائی زامنو ندائیوی دا پنجپیریانو دروغ وی بدتیانم لی گیاو او کنزل ما پسے دا باجوڑ دا سوار او دارنگ دا بنیر خپلو چا ما پسے سورا کنزل کری دی اس آئی تام لگوام چا آغا ٹیم خو ما پسے کنزل کول چا ما ویلیو چاو دا منکر حدیث دے لگ خو مڑا دا بغض او دا حسد سادر او غرزو یو آئی چاو